په دې فلمونو کې یو نقشه پیش کیږي او هغه نقشې په ذریعه سره د انسانانو ذهن سازي کیږي. دا فلمونه اصل نه دي جوړ، دا د کفریه ممالکو او د انګریزانو لویه منصوبه ده د مسلمانانو خلاف. په دې د مسلمانانو ذهن سازي کوي او د هغه ذهن سازي په ذریعه سره دوی ته یو ذهن جوړي. لکه زه د هغې دپاره مثال پیش کوم، دا جهاد په دې نړۍ کې بدنام نه و. جهاد د مسلمانانو په سوسایټۍ کې بدنام نه و. جهاد خو به مسلمانانو عظیمه فریضه ګڼله. انګریز د هغې دپاره یو سوچ وکړه که مسلمانانو د جهاد متعلق دا تصور پاتې شو کنټرول کول ډېر ګران دي، نو انګریز په مختلفو شکلونو کې ډلې پیدا کړي. نو کله یې دا ډلې په سوات مسلط کړي، کله یې دا په وزیرستان مسلط کړي، کله یې دا په ټانګ مسلط کړي، کله یې دا په نور علاقو باندې مسلط کړي. د خلکو ته یې وښودل چې مسلمان او جهاد هغه دا شیز دی، ښه دا مسلمان چې جهاد کوي دی به راپاسي او دی به مسلمان قتلی، دی به راپاسي او دی به زنانه قتلی، دی به راپاسي او دی به خلکو کورونو ته ځي او د خلکو نه به په زوره باندې دی خوراکونه غواړي او دا به خوري. دا به 30 او 50 کسان او دا به 60 او 50 کسان دا به خلکو په کورونو باندې یو غریب سړي ته به ورځي، د ټوپک په زور به شپې د هغه نه خوراکونه کوي او که نه کوي سبا له به بیا هغه مړ پروت جهاد دې ته ویلی کېږي. ټوله اسلامي نړۍ د جهاد نه متنفره شوه ځکه دا یې سازش وکړو. نو زما د خبرې مقصد دا و چې څنګه یې جهاد بدنام کو، دا یې د ویډیو په ذریعه سره بدنام کو، دا یې د جهاد دپاره پروټسټیټ راوویستو، دا یې د جهاد غلط تصویر دنیا ته وښوده. چې غلط تصویر وښوده نو اوس اصل مجاهد چې یو سړی وایي زه مجاهد یم مسلمان ته نفرت کوي. دلته چې یو سړی راشي د چاندې اعلان وکړي د هر سړي په تندي باندې 12 بجې، ځکه د هر سړي دا تصور دی چې دا د وزیرستان والا دی، یا دا هغه دی چې په سوات کې جنګېدو، یا دا هغه دی چې دا پټان کې شپې د خلکو په کورونو باندې حمله کوي. هر سړي په ذهن کې دا تصور پیدا کېږي ځکه دا تصور انګریز د خلکو له ورکړه چې دا ګوره ډېر غلط شی دی او په غلط صورت کې موږ ته پیش کړ. نو په دغه طریقې سره د نوجوان ذهن سازي د فلم په ذریعه سره کوي. نو چې کوم شیز دته فلم کې وښودلی شي هغه شیز دی بیا په عام معاشره کې هغه شیز په معاشره باندې فټ کوي. هغه طریقې سره دی بیا معاشرې سره رویه اختیاروي، په هغه طریقې سره دی بیا خلکو سره تعلقات جوړوي. دا چې څونه کیسونه نن سبا مخې ته راځي د غیرت په نوم دا قتلونه کېږي. ته خو اول دا پوښتنه وکړه چې د غیرت په نوم د قتل نه مخکې د لور دا دونه جرأت د کوم ځای نه اخیستی و چې پردي هلک سره تعلق جوړو؟ دغه نوجوان دا جرأت د کوم ځای نه اخیستی و چې ستا د لور سره تعلق جوړو یا د خور سره تعلق جوړو یا د ګاونډي د لور سره؟ دا جرأت د کوم ځای نه اخیستی و؟ دا شی چېرته زده کړی و؟ دا د جنۍ هم په ویډیو او په فلم کې زده کړی و دا شی او د هلک هم زده کړی و. دا مینه ورته هلته هغوی ښودلې وه چې دا به دې طریقه کېږي، بیا ورته دا جرأت هم ښودلی و. هغوی ته جرأت وکړو، دا معاشره خو جرأت نه مني، نو بیا یې د غیرت په نوم باندې قتل وکړو. د غیرت په نوم چې قتل وکړو غیرتي مسلمان بیا تصویران شیر کړل، غیرتي مسلمان بیا ویډیوګانې شیر کړي. غیرت دې ته نه ویلی کېږي چې ته یوازې قتل وکړه، غیرت دې ته نه ویلی کېږي چې ته یوازې بس ټوپک راواله او ګولې پیو. دا غیرت نه دی. غیرت دې ته ویل کېږي چې ستا د خور، ستا د لور، ستا د زنانه تصویر نامحرمه کس ته لاړ نشي. دا غیرت دی. نو چې دا غیرت درکې نشته ته غیرتي نه یي، ته د معاشرې د مجبورۍ د وجې نه تا دا کار کړی چې ماله به خلک تانې راکوي. او بیا دا د تانو نه ډکه معاشره، دا د استهزا نه ډکه معاشره، دا د خندا نه ډکه معاشره چې په هر څه پسې دا معاشره خندا کوي، په هر څه پسې دا معاشره مسخرې کوي. دی معاشرې نه، دی نوجوان نه، دی خلکو نه، دی مسلمان نه، دی کلمه ګو نه، دی سجده کوونکي نه، د عالم پټکی پاتې نه دی چې د پسې استهزا وکړله، د نه د عالم ګیره پاتې نه دی چې د پسې استهزا وکړله. سنجیده کس، د ښه کورنۍ کس، د ښه پلار بچې، تربیت یافته بچې، هغه به چېرته عالم خو پرېږده عام سړی ونه کنځي، عالم خو پرېږده به عام سړي پسې بد رد ونه وایي. دی وجه نه یو عجیبه نکته ذکر کېږي، وایي کوم کس چې خانداني مالدار وي د غریبانو پورې استهزا نه کوي، او کوم سړی چې خانداني غریب وي او بیا مالدار شي نو دته بیا د غریبان د سړي زامن نه ښکاري. نو چې یو مالدار راپاسېد او په یو غریب ظلم وکړو، یا یې پسې استهزا وکړله، یا یې ورته تکلیف ورسو، یا یې د هغه بېعزتي وکړله، خلک وایي دا خانداني مالداره نه دی، ځکه خانداني مالداره سړي کې شرافت وي. او بیا ښځه څه ته وایي مړه د ښځې په وجه به پلار او د مور نه بچی جدا کېږي، او مور او پلار به پرېږدي او ښځه به علي. دا خو د پردی کور لور ده، دا خو د پردي کور نه راغلی ده. هغه خو ستا نه رونه مني او نه ستا مور او پلار مني، نه ستا خویندې مني او نه ستا روندارانې مني.
هغه د پردی کور لور د ځان له مستقل کور غواړي، مستقل حکومت غواړي، مستقل اختیار غواړي چې د پیو نواله او تر د غوښې پورې په هر شیز باندې د هغې قبضه وي او د هغې اختیار وي.